زه هغه ګوند نه سیاسي ګوند ګڼم، نه هغه ګوند ما سیاسي ګوند ګڼه او نه به هغه ګوند زه سیاسي ګوند وګڼم. نمبر دو، دا حالات خدای خاطر وکړئ. تاسو د نن حالات د 47 د خدای خدمتګارو حالاتو سره بشري حقوق زه تاله جواب درکوم، ما خپل جواب ته پرېږده. بشري حقوق دا دي چې تا دلته یو قانون شته، ته په دې کور ورتلی شي توړ پوړ کولی شي، که نه ته په دې کور نشي ورتلی او توړ پوړ نشي کولی، نو که ته توړ پوړ کوې بیا چې څه قانون دی به پته لګي. بیا دا نه ده چې بیا به ته په بشري حقوقو کې دننه پټېږې یا به په بله جامه کې پټېږې یا به ته ځان مظلم ښې. بھائی داسې کار دی چې بالکل قانون شته، هر چاته حق دی، خو دا حق چاته هم نه دی میلاو چې هغه د کورونو ته ورننوځي او هغه د کورونو کې توړ پوړ وکړي او هغه د کورونه کې اور ولګوي. دا حق چاته هم نه دی میلاو چې ته د په ریډیو سټیشن یا په پی ټي وي په دفتر ورځې او ته د هلته توړ پوړ کې او ته د هلته املاکو ته اور لګې. که ته دا لوبه کې نو که بیا ته له دې نه مبرئ بیا خو ته طالب یې، دهشتګرد دی. الریډي موږ یو فورس اینو چې هغه هر څه کوي خو د قانون نه مبرا دی. نو که ته دا عمل کې په دې عمل کې بیا به قانون پتا اثر کوي. که ته د توشخانې غلا کې نو ته به جیل ته ځې، په جیل کې ماشي مي، په جیل کې مشانه مي. لکه ته سوچ وکړه هغه صاحبان دي دا ما به وایي دا پرګر دي، د هغه ټوله نه لویه مسله څه ده؟ جیل کې ماشي دي. نو چې په ګرمۍ کې ماشي نه، نو لکه تاسو سوچ وکړئ چې یو سړی ماشو ته د ټینګ نه دی، نو دی به درله څه تحریک وکړي او دی به درله څه ازادي وکړي. خو بالکل چې څه روان دي ټیک روان دي، بلکې دا په دې را غونډول نه دي پکار دا چې په یو معافی کم خلک معاف کوي. دا ولې څه کیسه ده؟ دلته د ورکر په جیلونو کې ناست دي، دلته د غریب سړی په جیل کې ناست دي، دلته د غریب سړی وال خوري، دلته د غریب سړی ټکیږي او لیډر صاحب د 10 کاله غلا وکړي او بیا د فوج په خوښه کینی او پریس کانفرنس دی وکړي، معافي دی وغواړي. عمران چې کم لیډر ته لیډر جوړ کړی دی هغه پسې بس پکې ډتې ووایي دی به معاف شي. دغه هم غلطه دی، پکار دی چې هغې ته هم ورته وشي.